د پاکستان د حکومت لخوا هیواد نه په ناقانونه توګه میش بهرنو وګړو د وتل لپاره د ورکړل شوی مهلت سرته رسیدلو په زور د بهریانو د ستنولو د لړۍ پیل کېدو نه وروسته د پیښور پولیسو انتظامی د ناقانونه افغانانو په ضد په لویه کچه د عملیاتو پیل کول اعلان کړی دی. چارواکي وایي چې د کډوالو ستنولو د لړۍ له پیل کېدو وروسته ګڼ شمېر ناقانونه کډوال په کورونو کې پټ شوي او له دې یرې بهر نه راوځي چې پولیس به یې ونیسي او په زوره به یې خپل هیواد ته ولېږي. امنیتي سرچینې وایي چې د پیښور په غټو وړو بازارونو او د استوګنې په سیمو کې د پولیسو لخوا په ناقانونه توګه د میش افغانانو په ضد کاروایی کېږي او له نیول کېدو وروسته هغوی تورخم په لاره بیرته خپل وطن ته ستنوي. د افغان کډوالو په ضد د لټوني عملیات وروسته له هغې چټک شوي چې د نومبر په 18 د پیښور د پولیسو انتظامی چارواکو لخوا پریکړه وشوه چې په پیښور کې او په ناقانونه توګه د میش افغان کډوالو په ضد په لویه کچه عملیات پیل کولی شي. افغانستان ته ستنېدونکي ګڼ شمېر افغان کډوال وایي چې په زوره د راویستلو له یرې پاکستان پرېښود او خپل وطن ته روان شول. شریف خان خوم یو له دغو ستنېدونکو کډوالو څخه دی. هغه وایي چې په کارخانو مارکیټ کې د لاس پر اړه کار کولو او خلکو ورته وویل چې پولیس افغانان نیسي نو ځکه هغه د سم د لاس راوتلو او وطن ته روان شو. هغه وایي چې په پیښور کې لا هم سنو خو منګه راو تختیدلو چې خپل وطن ته لاړ شو بیزت نه شو. هغه وایي چې په افغانستان کې خپل کور نه لري، جلال آباد ته د تګ اراده کړې ده او بیا به خلته په ارزان نرخ ځان له د کور پیدا کولو خصه کوي. د خیبر پښتونخوا د داخله چارو د محکمې شمیرې ښایي چې د خیبر پښتونخوا د 14 ضلعونو په 9 ضلعو کې په ناقانونه توګه میش افغانان نشته. دغه شمیرې ښایي چې په نورو پاتې ضلعو کې 13,650 په غیر قانوني توګه میش افغانان ژوند کوي. د پیښور پولیس چارواکو د یوې اعلامیې له لارې ویلي چې د غیر قانوني افغانانو په ضد به هر ورځ عملیات کېږي او د نیول کېدو نه وروسته به ناصرباغ مرکز یا کیمپ ته وړل کېږي. افغانستان ته ستنېدونکو دغو کډوالو کې افغان زده کوونکي وایي چې په حکومتي تعلیمي ادارو کې خپل زده کړې نیمګړې پرېښودې او هیواد ته په تګ مجبوره شول. د پاکستان د کورنو چارو نگران وزیر سرفراز بگتي سېنات ته ویلي چې تر اوسه چې کوم 3 لکه کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي په هغې کې یوازې 8,000 کسان داسې وو چې هغه پاکستاني ادارو ستانه کړي وو. وایي چې نور ټول په خپله خوښه ستانه شوي دي. د خیبر پښتونخوا داخله چارو محکمې چارواکو میډیا ته ویلي چې تر اوسه د خیبر پښتونخوا نه د 2,000 پورې افغانان په زور ویستل شوي دي، نور په رضاکارانه توګه بیرته روان دي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400